السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما مولوی صاحب خبرې کوم. شیخ صاحب محترم به نمبر تاسو نه اوچتولو فارغ یې لږه خبرې جواب راکړئ راته. داسې معلومېږي غلام حضرت خان ما مقصد داسې دی شیخ صاحب چې دا کومه تپوس ما کړی دی که نه جواب راکړئ وهو الله فی السماوات وفی الارض. نو شیخ صاحب د هغې جواب لږ راکړئ راته. دا نوم ولې نښې دا راته وي او دروغ ولې ویله تا ته ګوره اوله خبره کې معلوم وښودو د مدرسې د فراغت ځای مې وښودو درته او کوم خبرې مې درته او ستا او تا اوسه پورې نه د مدرسې د فراغت ځای راته ښودلی دی. صرف دې طالب وي چې دا د شیخ امین الله صاحب ورور دی او مفتي ندیم سره کوټ کې کبنو کې چېرته شوي وه هغه ما اورېدلې وه او د پاوکي مناظره هم ما اورېدلې وه. نو اوس خو صرف دغه خبرې دي تعارف وشو وپېژندل شو چې یو زبان مو در سره یوه کلمه مو در سره او ته مولانا او زما جواب چې پکار دی هغه لږ راته وښیې که نه خیر دی. جواب به کېږي خو دا ځان دې ولې ونه ښود دا راته وي جواب لږ راکړئ راته خیر دی شیخ. نه جواب در کوم خو دا ځان دې ولې پټ الله اکبر شیخ صاحب وهو الله فی السماوات وفی الارض هغې جواب لږ راکړئ راته خبره نه دا زه چې تاسو هم دا اوري که نه اوري اورم د دې اوس تاویل وکړم شیخ صاحب که څه وکړم تفویض وکړم که ظاهر باندې پرېږدم دغه جواب دا ټولې خبرې ته کومه خو دا راته وي او ځان دې ولې پټ کړو پر ما ځان نه دی پټ کړی و شیخ صاحب. شیخ ادریس صاحب شاګرد یم مردان کې مېلمه وم دغه ملګری چې دی ستاسو چې دی دغه اکرام نوم یې دی که څه مخکې تا ته نوم واخیستو د دلته څه ملګري زه دلته مېلمه راغلی وم ما ته وي شیخ صاحب څه خبرې وکړو ما تاسو سره خبرې وکړې خو ستاسو دومره مهرباني خو وکړئ چې دا ما کوم درې پوښتنې کړي دي د الرحمن العرش استوا دی آمنتم من فی السما دی وهو الله فی السماوات وفی الارض. تفویض وکړم که تاویل وکړم که په ظاهر یې پرېږدم دغه جواب راته راکړئ. دغه خبرې نه ته ولې تخریدلې تا کال کې مناظره ګرمه کړو ځای رانلې. الله اکبر شیخ صاحب دا ته کوم الفاظ ما ته وایي زه څه وایم او تاسو څه شی وایي. تاسو خبرې ما زه اورم ما تاسو اوري تاسو یې اورئ لږ دغه جواب ولې نه راکوئ راته. دا خو لنډه خبره ده چې وهو الله فی السماوات وفی الارض یا د قرآن کریم آیت نه دی داسې ووایه په ظاهر یې پرېږدم په ځمکه کې خدای منم خالق منم هغه مو ووایه که وایي نه په ځمکه کې خالق نه منم دلته تاویل کوم هغه راته وکړه او نو بیا مو دا صرف یو خوا بل خوا تلل شیخ صاحب دا خو خوند نه کوي که نه اول نه اخره پورې تاسو ته ویلي معافي درنه غواړم هم ووایي تاسو ما چې نور څه سپک الفاظ ویلي خو وایي خو ما چې کوم تاسو نه استفسار کړی دی د هغې الفاظو کې خبره وره دا مسله دیني ده په دې کې نه څه د غصې خبره شته نه په دې کې د ذاتیاتو خبره شته دا دیني خبره ده خو صرف زه د یو سوال حق لرم که نه لرم څه چېرې ما 3 سواله کړي که نه زه د یو سوال حق لرم که نه یو عرفي سوال جواب راکړه راته بس ستا سوال جواب به وسایل دا کومه مناظره کې تا نوم ورکړی و که نه دې ته ولې رانلې شیخ صاحب ته ته ما خپل نوم هم وښودو که نه چې زه ما لکه اضافي نه لکه الحق و غضیب ته زه خو نه یم پوه شوی هغه ستاسو کار دی خو دغه چې اوس ما کومه پوښتنه کړې ده وهو الله فی السماوات وفی الارض دې جواب لږ راکړې راته شي دغه جواب به درکړم او زما د دې جواب راکړه چې شیخ صاحب مدرسې ته درشم تاسو یې مه راځه نو هلته پسې منع کړم چې منع دې کړم نو اوس راته په ټلیفون ووایي زه به درکړم زما خو 3 میاشتې وشي خو زه خو والله العظیم دومره فوزګار نه یم چې زه به 15 نوجوانان دي چې د ستاسو ملګري الیحدیثو ته جوړ کړي وو دا د ستا پرې خبرو باندې واپس هغوی زما په مخ کې غوږونه ونیول او د حنفیت اعلان یې وکړ ما ته د دې جواب راکړه ما ته ناست دي زما خبرې اوري ستا خبرې اوري یا ته چې وکړه چې د دې تسلي بخش جواب راکړه ستا نه بعد مې شیخ افضل ته لینک کړی دی نمبر یې رانه بند کړی شیخ منان ته مې لینکونه کړي دي اوس خبرې را سره وکړي کنځلو کې بند کړي بیا کنځلو کې بند کړي هلکه مې در کنځلو شیخونه دی جواب راکوئ تاسو نه طلبه شیخ صاحب جواب راکوئ قرآن کریم جواب راکوئ او غوږ مې نیولی ها شیخ صاحب راکوئ جواب وهو الله فی السماوات وفی الارض جواب راکوئ ځئ خبره وره جواب ته د غوږ نیسي مناظره ګرمه که دې نه ولې ته وتښتېدې دا سوال دا جواب راکړه خلکو ټیمونه ولې ځای کوي هلته خو ګوره د شیخ غلام حضرت صاحب تلاميذ دره لکه او هغه د سهار نه تر ماښامه پورې تاسو سره مباحثه وکړه نو څه وشو
نو تلامي دا څه کې نه پیدا چې ته یو دلیل پورې تاسو د توسل پر ته پیش کړو نو توسل روسه هغه پرېږده خبره ده کنه خبره وره الله اکبر دا دروغ چې سوالي کول او پلان کول دا خو دروغ دی مولانا د دې خبرې څه مطلب دی ډیر بعید ده نو چې ما کوم تاسو نه دی او الله فی السماوات و فی الارض پزمکه کې خالق منی څنګه څه مطلب دی تاسو جواب راکړئ شوی دا خو ته نه پوهیږې هغه دا چې موږ مناظره کوو مناظره قائمه کړه کنه ته ولې جواب راکړئ چې ها څنګه کې راکړه جواب راکړه زه تاسو خبرې کوم کنه چې څه ولې نه راکې پرې د خلکو خوږيږي د یو څه جواب کې چې تا ته حق معلومي پټې دا ګم شیطان نه ولې ځان ګم شیطان جوړه خو یو سم خبرو کا چې یو وای د دې معنا او سره نه معلومه یو غنټه بعد رنګو کا کتاب ګورم ګم زه خو په دې نه خفه کېږم امام مالک رحمت الله علیه په 36 مسایلو کې د لادری خبره کوله نو ته په یو کې لادری وای نو دا خو صاحب نه دی شیخ واه راځه لادری ولې چې کوم خبره مو حاصل ادري چې وای ما پوي کا تاسو به کومه کنه دا چې مناظره قائمه کړه وهو الله مناظره قائمه کړه واره مناظره قائمه کړه مونږ دلته یو راځه خراب کړو ډیر د شیخ غلام حضرت غلام سر تلاميذ زرل لسان نما خام ورته کین اصل ټول دنیا کې په انټرنیټ باندې داغي ویډیو خوره خبر اخلاص ټول زمو ستا برای راز خبر څنګه خلاص تاسو چې لنجونه ورکړي شیخ افضل به چې لنجونه ورکړي او دا رنګ شیخ منان به ورکړي درې واړو سره نن زه سار رئیس لګیم امانه نمبرې باندې کله په کنزل کې اصحاب ناظرین لا توصل د جواب ټول مناظره کې لږ غنټو کې معنی ونه کړه تاسو چې نه لګي دا څه وکړه صاحبہ چې اوس دغه سماوات او فی الارض روایت دی او بلکې د آیت څوکړه د سورۃ انعام د هم سفاره د 3 نمبر آیت دی دا سماوات او فی الارض خالق فی الارض منی کنه کې تعویل کې او ای سوال نه څه چل کېته دا څنګه معنی کې دي سوالات څه معنی تا تخلاص کړ چې درې ایتونه تضاد لري والله علم بمراد اخلاص شو اوس تر ته مو کته خو چې نه تضاد هم نشته او تعویل هم نه دا تضاد څه ختمه کېته نه تضاد ختم دا چا ختم کړی والله علم بمراد یې سره خلاص شو کنه دا چا خلاص کړ سلفو کوم سلفو حواله ورکړه او تا ته ما د سفیان ابن عیینه قول ترمذی ثانی جلد حواله در نقل چې قرات او تفسیر او مخلد کې ابو حنیفه مخلد ته مسله د محدثینو تابع سلف څوک دي سلف د محدثین دا محدثینو په حواله مې درته وویل چې دوی دا خبره کوي چې قرات او تفسیر او تفسیر او قرات او خلاص شو او زما د غرای د تفویض دا نو شیخ سے ما خو تاسو نه صرف پښتنه کړی د صرف چې تعویل کوم یا وای چې تعویل کوم د دې جواب نه راځي دغه الفاظ ماته وای شیخ سے ولې خپګي ورا ته ما سره درې مقدمات هم نه اغه نه پس ما ته خبره کوم مقدمات یې بغیر خبره کوله اتفاقی دي ورته هم دا خبره وکړه چې په عقل باقی ده نه ثابتو مې نه ثابتو نقل بغواړي مې نقل بغواړي خو خلاص شو کنه زه خو تاسو سره ته چیر نه کوم کنه چې ما چې خلاص شو اوس نقل خبره ده اوس په نقل کې قران کریم اول د نقل نه ده اقواد ادله نه ده درې ایتونه رالل الرحمن عرش استوى التدعون لا امنتم من في السماء کې څه تعویل دی وکړه او ولې سماوات او فی الارض وفي الارض وګوسه پورې نه راکې نو ولې نه راکې شیخ څه ولې جواب ما ته خو جو خلاص کړه الله فوق العرش دی قرآن کریم کی تعداد میں سے کنا امنتم من في السماء وكما اور زیات معنی تو وکی دا من في السماء في السماء الہ آسمان کی معبود دے اور فی الارض ما الہون فوزمہ کی معبود دے في السماء الہون کی الہون قید خستار سے کی څه تعارض دی في السماء الہون وهو الله دا الله اسم ذات د باری تعالی دی کنه وهو الله في السماوات وفي الارض في السماوات وفي الارض دغه تعالی خبره ده وهو راکان تعین څه لګي وهو الله اله معبود ته کنه الله بس مکه کی معبود دی نه دی کنه والشيخ سے بلا نه دی الله دی اله معبود ته وی الله اسم ذات د باری تعالی دی لکه ګوره کجوی وهو الله في السماوات وفي الارض دغه معنا ما ته وکیل کنه وهو الله چې في السماوات اله في السماوات الله په اسمانونو کې معبود دی په لارد باندې معبود دی چې څه په سماء اله هنده خو دی الله معبود دی کنه دا ویل دا کنه دا ویل کنه ولې په ظاهر نه پرې دی واو نه استواکه په ظاهر پر خود ایمان غني دا یو ولې جنګوي تاسو دې ته ظاهرانه د لغت ظاهر ته نه دی ته د لغت باطن دی دلته وهو الاله دی وهو الله دی الله د څه نه وته دی دا الله څه شي اسم ذات د بری تعالی نه دی
د الله مشتق منه څه ده؟ مشتق منه دا کې کوم اختلاف دی، خو لیکن زه تا نه دا پوښتنه کوم چې الله له اختلاف دی که نه دی؟ ګوره چې کله حق راغلی کې اختلاف دی، دا د اله لغت خو به دې کتلې که نه چې د الهون نه دی که د الاله نه دی، دا اختلاف په کلمه د لغت نه کوي. خبره وره ماده یو نه دی، ته په دې خبره پوهېږي که نه؟ په دې سوچ وکړه. اوس دلته السماوات وفي الارض او امنتم من في السماء او دریم څلورم تپوس بل نه دی، اینما کنتم ومعکم اینما کنتم، د دې څه معنی شوس؟ خدای یو معنی دی ومنله دا مخکنی نه دی منلی که نه، تاویل دی کړی دی. امنتم من في السماء کې اضافه په معنا د اعلی اخیستې ده او حرف جر د بل په حرف په معنا مجاز دی، حقیقت نه دی، تاویل دی. مجاز دا څه دروغ دي، مجاز په دنیا کې شته دی نه، ټول حقایق دي. مجاز په دنیا کې نشته نه، مجاز چېرته شته؟ قرآن کې مجاز شته څه معنا ده؟ بالکل دا حقیقت دی. ولا صلیب وایي دا د قبیلې د تنوع ولا صلیب نه دی، په خوله وایي که نه، نور خو پوهېږم که نه. خو لکه خبره دا چې خمره کې دا شراب نه جوړېږي که انګور نه جوړېږي؟ ته وګوره د انګورو ته شراب ولې ویلي؟ ګوره غلام حضرت صاحب چې حساب دی، دا علم ما ته معلوم دی. زما علم ګوره، زما چې تاسو نه کوم څوک غږېږي شیخ غلام صاحب خو هغه تاسو ته یو عالمي چیلنجونه درکړي، خو هم درته معلوم دي. خبره عالمي چیلنجونه هغه چیلنجونه کړي وو که نه، خبره بل خو همه بوزه شیخ صاحب. زما ستا خبره صرف پر رحمان العرش استوا کې وه. رحمان العرش استوا معنا دی په ظاهر پرېښوده. امنتم من فی السماء کې تاویل ولې کې وهو الله فی السماوات وفي الارض جواب راکړه، نو جواب نه راکې، ولې نه راکې؟ ستا په دې کورس کې ما 200 غلطیانې راوښکلي، 200 200 غلطیانې خو داسې که نه چې استاد یوه خبرې تپوس کوم د جواب نه راکړې، نو ته به 200 خواصې خپلې خبرې دي که نه؟ جواب مې درکړو خو چې نه یې منې لا نو زه به وایم شیخ امین په فتاوا کې 15 غلطۍ دي، دا خواصې عوام یې وویلي، عوامو جنګ که نه؟ دا خبره په ځای دا درې مې در باندې قرض پاتې شو، دا بېرته بېرته وګوره. اوس مخکې ورشه دا نسو الله فنسیهم چې باری تعالی ته نسیان صفت منې که نه؟ واوره خبره اوره، نسو الله فنسیهم کې د نسیان صفت منې که نه؟ د مانځه او د اودس په باره کې راغلي حدیثونه نسو الله فنسیهم کې د نسیان ته منې که نه؟ خبره د قرآن آیت جدا خبره د مانځه او نسو الله فنسیهم کې د نسیان صفت منې که نه؟ باری تعالی ته د نسیان نسبت شوی دی. ما ته لغوه کېده، ما لږ شه لغوه کېده. ما خو تاسو وي نسو الله فنسیهم کې څه چل دی؟ تا یو کیسټ ما اورېده واورې مالا بیا کیسټو ته لاړې شیخ صاحب، زه نظري کم دی جوړوم او ته کړلی که نه؟ علم معلوموم که نه یار زما علم پسند در علمانه بس در سره مولا نه یم، هغه لرې که اوس دا خبره ښکاره که چې دا طالبان خبره ستا اوري. خبره چې نسو الله فنسیهم، نسو الله فنسیهم کې دا نسیان معنا لږ راته وکړه. دا حقیقت دی چې ته مولاني په دې کې د شک نشته. نسو الله فنسیهم معنا راته وکړه شیخ صاحب، ما مولا سره نه یم، خلاصه شو. زه ته غټ مولا یې که نه، زه مولا نه یم. اوس ما خو پوهې که پوهه به مې که نه به مې پوهې. ملحدینو که مخلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان والا خبره موږ نشو کولی. اوس موږ ته به حق به موږ ته نه وایې ته حق به نه وایې په تا کې د حق ځای نشته که نه، ځای ته راکې پیدا کړه که نه. نسو الله فنسیهم کې نسیهم معنا راته وکړه چې الله نه یې پیدا کړی، دې پیدا کولی شم. الله اکبر. خدایانو نسو الله فنسیهم ترجمه راته وکړه. تا به خدای تعالی الله په دې نه نیسي چې ته اوس ما ته ترجمه نه کوې. واخوره کنه لا وضوء لمن لم يصم. دا الله اکبر. نسو الله فنسیهم، نسو الله فنسیهم. که څوک د خواته ناسي که نه نو هغې نسو الله فنسیهم. ای صاحبه ګوره بل ځای ته مه ځه که نه. ستا یو کیسټ ما اورېده، د جهامیو یو ملا و جهم ابن صفوان، هغه ته امام صاحب ویلي ستا مثال د عصفوري او د چتي او د چنچڼي دی، یو خوا بل خوا دانګې. تا ما شان ته شیخ صاحب دا بېادب الفاظ د خولې نه مې وځي او څه کوه مې ما. خو نسو الله فنسیهم څنګه دا نسیان د خدای تعالی صفت دی که څه شی دی؟ دې ته جواب لږ راکړه. ستا یو کیسټ مې اورېده، نسو الله فنسیهم جواب راکړه راته که نه. و شیخ صاحب جواب راکړه. نسو الله فنسیهم غاټي خبرې وړه خبره. الله اکبر. زاده څلور شوخه پنځم پسې ورشه. حدیث د بخاري شریف دی، ابن آدم مرضت فلم تعودني، مرضت فلم تعودني. باری تعالی ته عزت د مرض راغلی دی، دا مرض د باری تعالی صفت دی. ته خبرې ته غوږ نه ږدې، زه به څه وکړم؟ غوږ مې ایښی دی. مرضت ولم تعودني څلور اعتراضه مې پاتې پنځم شوخه. ابن آدم مرضت فلم تعودني، دا د بیماري نسبت باری تعالی ته راغی، دا مرض د باری تعالی صفت دی که نه؟ الله اکبر. باری تعالی مریضېږي، مرض صفت دی. دا ټول حق آیاتونه حق دي که نه؟ ما چې حق دی، دا مرض د باری تعالی صفت دی.
كلمة حق أريد بها الباطل. الله أكبر. دا مرض د بل تعالی صفت دی. كلمة حق تماتا بخاري شریف حدیث دی کنه یا ابن آدم مرضت فلم تعودني مرضت ز بیمار شوی وما او دا مرض د بل تعالی صفت دی که تعویل کې که تفویض کې. من لم يصم لم يصم ده لم يصم. تا ګوره د دروغو خبرې دی حواله اوس نه لري کنه چې تاسو ماته پیش کې چې دغه دروغ مو وایا. زما خو زما عبارات چې خلک اوري زه نحوی درسونه ورکوم شتا غو ډیر وابین ما شاګردي کې لګیا دي خبرې پریدا. شیخ سیوا انزم اعتراض لري ابن آدم مرضت فلم تعودني بیماری نسبت باری تعالی ته راغی. شیخ سیوا څنګه چل دی مرض د باری تعالی صفت دی کنه جواب راکا. مرض صفت دی کنه جواب راکا کنه جواب راکا. و شیخ سیب ته وایي چې نه تعویل کوم نه تفویض کوم نو نه راکې. جواب دی امام ابو حنیفه رحمه الله کی خبره مانی کني مانی. امام ابو حنیفه رحمه الله علیه خبره ولې نه مانم. هغه وايي تعویل کول ابطال د صفات دی. کوم ځای کې ویلي دي؟ فقه اکبر کې. فقه اکبر دا کتاب نه دروغ مو وایي. دا کتاب هغه په اړه نه دی لیکل. دا دروغ وایي کنه دا کتاب نه دی. دا کتاب دی. هدايه فقه اکبر ته دا کتاب دی نو دروغ څه ته بل کتاب نه شي. ودا هدايه دا کتاب دی. فقه اکبر دا یو شاګرد دی ابو مطیع بلخی او دا مبارک امام زهبي وایي چې کانا کذابنا وزاعنا نرش ثقه امام سے قول پیش کړه. ټول درو جنہ الباری کې وایي چې نسبت د امام ابو حنیفه ته کذب دی دروغ مو وایا. امام سے دروغ د مضارع کې متفق کلام کې امام خیته باندې تعالی ته صفات ثابت کړي ثابتول نشي. عقیده مرداره ده د فقه اکبر عقیده مرداره ده ستا عقیده پاکه شو. دا ما ته ګوره ته دا خبره کې کنه چې په ظاهر پرېدم دا اوس په ظاهر پرېده کنه څنګه پرېدي تاسو د خود نصیب کتاب په مراجعه دا مریض اوس په ظاهر پرېدي کنه پرېدي څه چل کې په دې پرېږي نه ظاهر باطن ته پرېږي لا وضوء لمن لم يصم معنا. الله اکبر. ګوره زه کوم ځای لا يصم ما تنبوري ما چې می ګویا زه ته وایم وخت کار نه کې څه بلای وګوره دې کار نه کې ویم ازما وقت کار نه کوي به واورا پنځه تاسو مې کړی الرحمن الرحیم استوا جواب راکا. آمین تمام بالسماء معنی کنا وهو الله في السماوات وفي الارض معنی کنا. الو نرمي تراز میں سر باندې دے مرض تو فلم تعودني امام صفات معنی کنا الله فنسيهم نسيان معنی کنا کئن معنی ولن معنی کتفیض علم من الله کې زما مذهب تراغلی او که تعویل صحیحه پکې لټې ده تعویل صحیحه پکې لټې ده دا دروغ وایي کنه. امام صاحب کوم ځای کې ویلي امام صاحب کوم ځای کې ویلي ګوره ما په یاد کې قدرت خبرې لا نه دي کړې هغه ځان ته د مؤمنینو رایه خبر ده کنه تعویل نه دی زمان رایه تفویض دا او شیخ صاحب تفویض علمه مفوض الى الله راشي قوادر بیا به تعویل او پاتې تعویل صحیحه تعویل صحیحه چې کوم دی هغه چې دینو عبدالله بن عباس هم کړی دی. تعویل کی صحیح نه ښه دا د جهانیو خبرې دي چې تعویل څنګه څنګه دی. حضرت عبدالله بن عباس ته تعویل ثابت کوم به څنګه عبدالله بن عباس چې کوم شي کولای. الله اکبر. یوم یکشف عن ساق سیدا دا د صفات نه دی کنه ما ته څه صفات نه دی کنه. عبدالله بن عباس سی وایي مراد د تحقیق بالشده فاول الساق بالشده. ابن عباس تیب تعمل د ساق په شدت سره کړی دی. چا ویلي دي ابن حجر سی وایي فتح الباری درلسم جلد ابن جریر طبري وایي نهشتم جلد. او څنګه چل دی ابن عباس سی په ساق معنا په شدت وکړه تعویل او یا به تفویض کې اوس تعویل قبل ادا معنا وکړه بل ادا هو بلکې دواړو قدرتونو د الله مقصودتانه په اکبر ګورل کوي کنه دوه قدرت نه کنه یادان په خپل لغت کې په معنا د قدرت راځي. ګوره کنه عربان لا يدان لك علي لا قدرت لك علي لا يدان لك علي سمانا ده دو قدرت یو قدرت دی انتو کو تفویض کې معنا قبل ادا هو علمه مفوض الى الله والله اعلم بمراده. اخلاص شو مستوي کتاب دا سلفو کړي سلفو نه کړي والله سلف باندې دروغ مو او صاحبہ سلف باندې دروغ مو سلف تفسیر دا کړي استوا قال ابو عبيده على وارتفع دا ابو عبيده چرته کړي على وارتفع ابو عبيده چرته کړي دا صاحب جماعت کې کړي دا بخاری کې کړي. الله اکبر. بخاری کې کړي سند وایي
بخاري خبره دا ده سند وایا واوره سند وایا فضول خبري بخاري کې او معنا د حواله پښتنه وکړه چې د ساق معنا په شدت ابن عباس ته کړی دا ابن جرير تبري ویلي اخلاص مې کړل خبره اوره بخاري کې سند د ضرورت اقدام تاسو معلومات نشته او تابع چې دا تعویل د بدعتیانو کار دی کله امام بخاري نه تعویل ثابت کوم به څنګه بالکل دا تعویل د بدعتیانو کار دی حقیقت تصنیف د امام بخاري رحمت الله علیه چې د ذکر نسبت باری تعالی ته کیږي هغه معنا پر رحمت سره کوي وېما ګوره تاسو کوم شرام دي امام بخاري تعویل کړی دی بدعتي شو کڅ شو ته وایي تعویل غلط عقیده ده کنه واوره ځان پټه و خبر بل نیمان ځان دا کار کوي الله شر قائد دی چې په مدرسې کې او شیخ صاحب ګور زدي الله کلام لري کني لري دا راځي دا الله کلام لري کني لري زه تاسو سره ګور څومره پوښتنه شته وګورم کنه څومره پوښتنه وګورم کنه باندې یا صفات کې تاسو روانم کته لړل ماته خبر اخلاصولې اوس بدا ټول اخلاصي وي خبر اوره او تعلم نه او تقولان نه دا خو اسمه فضول خبرې دي شیخ صاحب په ځای باندې ما ته علم ویلو ما ته الرحمن العرش استوا په ظاهر پر زمو دي زو کی تعویل کوم خو تعویل ولا ته ګناه به نه وي الله کلام لري کني لري الله کلام کوم دي تلاړو صاحبانو کوم دي تلاړو معتزله او سره بل اختلاف دي چې کلام شته صفات او کلام نشته صفات بل خبره زه معتزله او امینه مذهب السنه والجماعه د سلف مفوضین او مواد ورده زه د مفوضین نه علم مفوض الى الله قال ام اشهد الاسلامين دا الله کلام نه دا الله کلام نه مانی دا الله کلام معتزله عقیده لري الرحمن العرش استوا کې ته پیش کړی دا غا اوله چې تاسو ورته قائد خراب دي زمون سم دي او سره امنتم من في السماء آیت نه انکار وکاو او هو الله في السماء ذکر نه انکار الله کلام نه مانی او هو معكم اينما كنتم دري جواب راکړه الله خبر نه مانی دا الله خبر نه مانی هو معكم اينما كنتم يحول بين المرء وقلبه تعبير کې کنا وكلم الله موسى تكليما نه مانی وګوره وكلم الله كلام الله صفات باري تعالی اخلاص شو کنه اخلاص څنګه معنا وکړه وكلم الله سبحانه وإذنا دا ربك سبحانه دا یاره شیخ صاحب یا په دغه وخت کار نه کوي دا بل دی موبایل دغه وخت نه بل ته واړو دا موبایل هغه وخت دی کار کوي ما خبرې ته اوري وازرت محمد وإذنا دا ربك سبحانه دا استاد هر څه ختمي علم جان دا استاد شیخ دې ما ته جی بسړی ها دا څه یو دا وإذنا دا ربك سبحانه نن نه بعد به دا خبرې نه کوي شیخ زبر تاسو وایم تاسو आवाज اورئ وإذنا دا ربك سبحانه کېده جوابونه نه راکړي دا تاسو د شیخ دی او د شیخ نه وإذنا دا ربك یو درته کومه څه بل طرف ته دا خپل تعلیم دی ویل موږ شرم او شیخ څه ته څه ولې خلکو ته نه شرمېږي منه دا قائمه کوي څه پټ شولې شیخ په خبره کې چې دا خبره وکړه چې تعویل دا بدعتیانو کار دی امام بخاری نے ثابت کړ او صفات جواب درانه کړ تعویل دا بدعتیانو کار دی د عبد الله بن عباس دا عبد الله بن عباس په حواله درته چې د ساق معنی په شدت سره کړي جواب درانه کړ مولانا الله دې دروغ وته په لغروي دا ابو مطیع بلخی دی هغه ته احمد الجرح کذاب او وزاع وای ابن حاتم ورته کذاب او مرجئ وزاع وای او ته دروغ ولې په امامونه باندې کې په امامانو دې ټول ابن حجر عبارتون باندې پوهیږي ته خو د الله وضوء لمن د سم معنا نشي کولای یو څه نه پوهیږي هغه خو رستۍ خبرې دي کنه تا ته خو مې پیش دا خبرې دي دا مخکې خبرې دي دا خلک محمد تو تعوذني خلک د تعویل کې دا مولا عبارت ده زموږ تاسو کوم طالبان نه چې کنه دام لا وضوء لمن لم يصم دا ستا عبارت ده لم يصم ده دا ستا عبارت ده کنه زمانه دې ما څه کې دروغ وایي کنه دا د خلک دا ورته دروغ وایي تاسو وظیفه دا او تاسو څه خوان شاندر کې شیخ ته مې غوسه کوا ما الفاظ تیز نه دي زه یو ډیر مؤدب سره تاسو خبرې دا مؤدبانه کې مؤدبانه خبرې کې وای اعتراض جواب
امین کوم څه جواب نشته دی وهو الذي في السماوات وفي الارض جواب نشته دی ما تفعلون جواب نشته ګوره جواب نشته دی یوم یبعث عن شدت التعذيب جواب نه لري چې مناظره قائمه کړې سو تخفیفي شاګردان دی شاګردان دی راولې چې په جاریګانې کوي امام خطا کوي ما وایي ما ګوره شوري تشفق دی ما په نوم ورغلي دی ولې پټ کړنه ولې ته مکینه واوره وي ما امر ان کې ټلیفون باندې په ټلیفون باندې شیخ غلام چې درته ټلیفون وکا او یا چې کوم نورستاني ولې درانه وستو راته خبره وره خپل تشاعرین او ځان باندې ټلیفون کړی چې نرشه زه درځم شیخ امین حاضر کې حجرې ته درځم ولې دې کېنه پرې د شیخ امین ته دغه سره کېنی څه شي چې تاسو سره کېنی شیخ امین صاحب شرط هغه جواب راکړي دا ورکه وته نه ته ولې وتخدار ته یو د مولانا رښتیا ته ولې دا اوس څه خبرې کې خو طالبان درله شاګردان درله په خط کې دا حل لیکل شي په خط کې دا مبارک کنه ګوره پښتو دا لیکل شي چې مناظر وایي په یو کس حاضرېږي دا لیکل شي یو کس چې زموږ بچا صاحب نوم لیکل شي او درغلی تاسو ځوان خو شي نه ناس وي چې کور کې ښځو نه پېژندئ خدا شیخ وینا چې طبیعي ده شیخ ګیره شیخ دی خبره وره ته چې اوس مناظرې لپاره ته ماله دغه کې کنه ټلیفون ما ته کړی ما د خوب وخت دی کنه تاسو دا دومره جاهل او ناپوهه او فلانې او فلانې کړي په ځای باندې ته ترجمه ته کړی څومره به خلکو فایده ترجمه ته کړی خو نه علي نه پوهېږي ترجمه ته والله جواب نه درکړي په دې طرف لاله دیو کا امین والله جواب راکړه بالکل می درکړه وهو معكم اينما كنتم الله رب العزت بالکل دا معنی چې الله تاسو سره د علم او قدرت او حاتیه تاسو سره د ذات ظاهر کړي علم او قدرت دا عقل مند تفسیر کې دا توحید دی چې زه به تعویل کوم هغه به شرک دی نه تاسو په ګډ ما بنیاد څنګه دي چې کوم ځکه چې ما بنیاد څه بنیاد غلط دی په ګډ وو سره کنه واسه بنیاد څنګه چې کوم دا به صحیح او ته چې کېته معتزلی زر په نرمه خبرې کوم څه توب نه کوي وکړه کومای نه تفسیر خو هغه نه غټ خر نشته ته خو څه کومای ګوره زما جواب اچھی تناسب درغه بل کار باندې درغه وګرته کېدا وورا وکړه چې دې ما کنه وورا الیه یصعد الکلم الطیب الیه یصعد الکلم الطیب دې تو وکی مناظرین اولې خبرې دې کنه الیه یصعد الکلم الطیب لا لا ابراهيم عليه السلام چې ویني ذاهب الى ربي سيهدينا إن يده قدرته لأن في إبطال الصفة وهو على القدر والاعتزال معتزلة ما يستوي معتزلة على القدر يستوي فقه أكبر كي لي فقه أكبر صاص الإمام شاف كتاب شيء الإمام شاف كتاب الإمام شاف لم يولي خرسوي تاسو لیکل شاته فیض الباری کې نسبت خلاص شو دی خوان د انسان په بازار کې ورته امام صاحب نوم د کتاب خرڅه په هغه باندې دا چې پروف کړلی صرف چې غوسه شي به نه کوي وړي راوځي غوسه کې جواب وصله به واحده الوجود عليه شیخ صاحب د تفویض علم لا اعتبار تصوفي لیکن کسوچی تعویل ابن عباس سے تعویل کرے کسوچی تعویل امام بخاری تعویل کرے دیتا گمراہ موایا دا مجسمہ مشبہہ نہیں ثابت کرے رضا تاسو
اوس علمي مباحثه کوم ته چې خدای تعالی لاس لري دا لاس عین دی که عرض دی جواب راکړه واوره کنه تاسو یې مخلدي که مجتهد دا راته جواب راکړه څه وایي جزما رې کنه ته مخلدي که مجتهد عرض دی زه مقلد یم مقلدي مجاهل او کوم شهید راته نه دا خواته ورې کړی نه خپل بری ښکاریږي ګوره ما ته ته جاهل معنا نه انا داخل الحق غزيب تاخذ بوري خيسه او پوي مې کنه ما پوي کزا زنا په هاته مخالف پوي کیږي خبره معنا په جاهلي نو ته مې نه پوي څه ته ناشتي کنه ته نه هغه دار زری دا په کومه ضروره ته وایې چې خدای تعالی لاس لري دا لاس دې رایم نه کارز دې ته وایې زری په کوم کنه زری په کوم هغه رایم دې کارز دې وایې راته زه تا په ما کنه زری په کوم دې خبره ما رایم دې کارز دې وایې واوره ستا شرقاید لیکي چې کله د قرآن او د حدیث د عقل تعارض راشي خبره وکړه ما ته کوم ځای ته روانې شرقاید لیکي واوره صفت ګڼي که عضو یې ګڼي واوره عین ته څه شته عین ذات موجود ته قائم ذات موجود څه شته ذات موجود ہے ستوي دا علي باتا صبر ته شروع کوم دلته راځي نه دا څه یا څو غره دا علم دې څه ودري ذات موجود باندې نه پويږي فزاد نه پويږي ذات موجود وي ذات موجود څه دوی په فلسفه باتا سره ته شروع کوم حقیقت ته لا وضوء لمن لم يصم به کوم دي لا وضوء لمن لم يصم زه کوم لوما او هندي په سرو خوټه وچو دي دا څه بلای تفسیر نکاو زرار ابن عزور دا مولا خبرې دي دا زرار ابن عزور دی ما ته ګوره دا سرخوت چې خزو جنګ ته مه جوړوه مه جوړوه که نه لږ خبرې وکړه ناس دی دا ذات دی کتاب دی امام صاحب په کاته کې خرڅوي د باری تعالی ذات کتاب دروغجن ده خبرې دروغجن دي دې کنزل په جواب ولې نه راکې دا خپل دې په دلیل خبرې دا دروغ وي تاسو امام صاحب چې کتاب نه دی لیکل تاسو کې څنګه دي امام صاحب نوم خرڅوي صاحب کدا مسله په خپل ثابتيږي ها 15 منټه ټیم مې درکې 50 کنزل وکړه کنزل انا صحیح چې 15 منټه باندې ټیم راکوه چیرې دا مې کنزل وکړه چې دا هم چې تاسو وحدت وجود عقیده ده یو ځان نه منکري فورا تر اساس صفات منکري دوا تاسو ازمان جواب دي په خبره نه کیږي په کنزل کې ته کافر ته مشرک ته مرجئه ته خپل اخلاص دا خو د جنرال شیخ ته زمان جواب راکا چې دا کم سپورټ تفویض تا کړه تا په ظاهر پرې کپه ظاهر پرې دینو په عرش با خالق معنی په اسمان کې هم خالق معنی په ځمکه کې به معنی تا خدای خدای نو مانل وسه نو ما ته پرې راکړ ما ته پرې دي ته خو دا کنه په دې زو کې تعویل کې په دې دریم کې ولې نه کې په دې زو کې تعویل خپلم کې دا خاص ما ته هر څه توا کې په تعویل کې په فرق نه دا څه کې واورته زه دې چې تعویل نشته ته څه تعویل کوي الله راغه ته د آیت د باری تعالی صفات دی او به د الله دی د الله صفات دی کائن دی تو په دغه باندې نه پوهیږي فلسفه دې نه ویلي کنه پوهیږي کنه دا وساین نه دا په کومه کنه ما يثبت للذات دي ته صفات وایي صفات څه معنی لري یو دا چې عارضي دیم دا چې په معنا د عارض کې درېمه دا چې ما يثبت للذات دي ته صفات وایي دې ځان په کې خبر شي ما يثبت للذات صفات وایي واورا مولانا وکیل کې دې باس کې یت په دې معنا باندې منګه صفات وایي چې ما يثبت للذات دي او کله ما يثبت للذات صفات دي بیا خو دا چې کله صفات عارضي کله د قبلي د عارض نه اگر الله رب العزت مبارک دی تعریفونه کې چې دروغ وي دا چا ویلي چې ما ذات صفاتي کار مکوا ما ذات خبره را جواب لګرا چې چا ویلي شکر مکوا ما يثبت للذات صفات چا ویلي ما يثبت للذات صفات چا ویلي ما يثبت للذات صفات چا ویلي داریم دروغ وي دا ما ته راځي دا قرآن نه سنت دې وکړي درې کې موږ دا چې غلام حضرت درکې غلام حضرت غلام حضرت تصویر اواز فارغ او توا ایمان مری قوي شي جواب نه ده جواب چې دې ته ویل کېږي تا نه زمانہ پوښتنې دي
یو غټ تندر بل درغه بخاری شریف حدیث الکبریا و ردائی الکبریا و ردائی کبریا میں صادر دے بری تعالیٰ تو صادر شتا خبر اور کانا صادر ثابت دے صادر صادر دو خدای تعالیٰ صفت دے داغان مشان سره لایق دے بالکل ستا صادر نہیں آدم ستا دا عقیدہ چې بری تعالیٰ یو صفت صادر دے خطا ته هم کنه حیات لري کنه لري حیات لري دا حیات روح او بدن ته وایي کنه دا الله جسم ته دا تعویل دی یو ګوره کنه دا تعویل حیات روح او بدن ته څه خبره او کنه دا څه خبره ده دا نباتات کې حیات شته نباتات کې حیات شته کنه هغه کې راځي دروغ نه دي کنه نباتات جسم دی الله جسم شه دا تعلم دی ستا خبره مې چې کوم حیات روح لري نو هغه کې حیات او په نباتاتو کې حیات شته او روح ورګ نشته او دروغ نه دي کنه جسم پکې شته روح پکې شته په نباتاتو کې روح بالکل روح ته مقاونه یا عقل نه وي یا عقل لا قرآن کې ته دی ویلي چې الکبریا و ردائی الکبریا و ردائی قرآن کی جمع کی تمیت تم ویلا شوی الکبریا و ردائی الکبریا و ردائی علم دے والعظمت ردائی داننگی سنگا دے داننگی اوبر صفت دے داننگی صفت دے کسنگا نا کتر موبیل باندې اوس موبیل باندې څنګه نه مزه دا خبرې کوي کنه په ګډ وډو سره زه د خسته پوښتنې کوم علمي جوابونه غواړم ته کنځلې خسته پوښتنې کې ځکه ساده خو مبارک نه دا خسته دی په ګډ وډو سره حدیث اول اخره پورې قرآن کریم آیت د بخاری حدیث لمن لم يثبت لمن لم مرضت فلم تعودني بخاری حدیث دی جواب راکا نسل الله فلسطین نشان ثابت دی جواب راکا بخاری شریف العظمت ازاری الکبریا و ازاری بخاری شریف حدیث دی نفس جواب راکا جواب راکا وشیخ صاحب جواب راکا یو چې خدای تعالی صادر لري یو چې باری تعالی لنګون لري وای کنه چې لنګم لري او صادر لري کنه وای خلاصه کې دانی نه کاوه وعظ او قدري بیانوه د جمعې سره څه کې قرآن دې بیان قرآن دې دا ستا په حواله درکوم چې تاسو قرآن او سنت کوي اوس په پوهیږئ نه او د قرآن او سنت هر پوښتنې کوم جواب نه درځي ولې جواب نه درځي هغه بل جواب راکړه ید الله مغلوله دا مغلوله څه معنا دا معنا ده چې خلاصه قدري ابلمتی بلخي ید الله مغلوله څنګه دا خانه کې د امام څخه پکاته چې دروغجن کتابونه خرڅوي دا دلیل شو جواب شو امام ته یو کتاب مې لیکل چې په دروغ منسوب کړی دی او څنګه باندې نه غلام حضرت او غلام پلان کې شروان دي الله څنګه خدای علي وي هغه بل دلیل مو وایي او دا لا یو دلیل بل مو وایي گنجه امیت گنجه مې درکړی چې دلیل وایي خبره دلیل دا دی کنه څوک د مانځه او دوس مبارک راغلی حدیث لفظ نشي ویل هغه گنجه امیت تقبل پیمان سره دم دروغ تقبل او د حیات معنا دم په دروغ باندې وکړه د صفات معنا دم په دروغ وکړه ته ما ته وای چا ویني به جواب نشته سره به تاسو پرېږده کنه اوس دلیل تراشه زوی دلیل ټیم مې درکړی دلیل وایي لم يسمي ولم يصم دلیل وایي او شیخ صاحب دلیل وایي دلیل ټیم مې درکوي دلیل راشه وایي شاګردي وکړي چې د الفاظ په کومه لګا هو څه تناسب مګنه دلیل وایي ها درې چې په کوم وکیرا چې کله دی باس کاوه کنه او شیخ صاحب دلیل وایي کنه شیخ صاحب دلیل وایي دلیل وایي حسین دا اصل څه دلیل وایي ها یا دلیل تداوی ما چې اصل شی نو چې حسن حسین مضبوط قلعه دلیل وایا دلیل وایا وای شیخ صاحب دلیل وایا کنه ما هو مې وګ لګ دي شور کې نظر ته دلیل وایا تاسو نه شروع کړی دلیل وایا څه بلای بریلیان وای ترانی شروع کړه تمام او ته بریلی کنه تو بریلی نه نه زه بریلی نه دا نه په ځای قسم وکړي بریلی نه نه زه بریلی والله العظیم چې زه بریلی نه خلاص شو إنا لله ينحاك دیوبند استاسو افتراء ده سیف الرحمن دیوبند او بریل مسلک نه غنم شاپیر سیف الرحمن څنګه دیوبند او بریل په فروع کې مسلک غنم
او نه په عقایدو کې مطلق ګڼم نو مې څنګه وایم دیوبندي یم بریلی یم زه حنفي یم په فروعو کې اهل سنه والجماعه یم په عقیده کې خلاصه شوه پیر صاحب الرحمن نه کنه وحدت الوجود والا شي دا تاسو کوم خوا روانې پیر صاحب الرحمن صاحب د تصوف یو پیر تېر شوی دی زه ستا بنیاد راسپړم که نه ته څانګه ته ځې الله اکبر زه بنیاد پرېږده زه تا اصل عقیدې ته راغلی یم د هغه اسماء او صفاتو باره کې چې تاسو خلکو ته وایئ چې په مونږ سره عقیده کې خبرې را سره وکئ او دا تاسو کافر شوي یې او خدای تعالی په عرش نه منئ اوس یې خپله نه شي ثابتولی تابع الرحمن العرش استوى نو ما ورته امنتم من في السماء في السماء مني د بیا نه واضح خله دي نیولې بیا مې ورته چې والله في السماوات وفي الارض کې مني به واضح خله نیولې بیا یې به تعالی فرض الیه یصعد الكلم الطيب الذي استدلالك اني ذاهب الى ربي سيهدين بری تعالی پر شام کې مني الى ربي سره سکه نه جواب درانه دی یې وایي چې بری تعالی کوم شی ثابت دی صفات دی نو ما ورته ان صلی الله فنسيهم کې نسيان صفات دی جواب ناراضي بیا مې درته وایي چې مرید کې مرض صفات دی نه جواب ناراضي راته بیا مې درته داغې نه وروسته وویل چې الکبریا او ردای صادر صفات دی نو واضح خله دي نیولې بیا مې درته چې العظمت ازاري بخاري شریف حدیث دی بری تعالی ولې لنګ لري واضح خله دي نیولې زه درته ټینګ درکوم چې ثواب وایه دلیل وایه دلیل وایه نه بیا دې وویل چې دا څوک د ځان نه تاویل نه کوي دا بدعتیان دي تاویل دی کې کفر دی اصلي ما درته د ابن عباس تاویل پیش کړ بیا مې درته د امام بخاري تاویل پیش کړ چې د ضحک معنی پر رحمت سره کړې ده او بخاري منې ته منې داونه وانا خبر ورکی باندې په قران دا سمو کړه تاسو قسم چې زه بخاري معنا مزوز درته پیش کوم ځه بخاري شریف باب الاخذ باليدين وایي په 12 کلمو ته ادب ویلي دي باب الاخذ باليدين په 12 کلمو ته ادب او مستحب ویلي دي ادب ورته ویلي دي او ورته بدعت وایي امام بخاري کې څه په فتوا کتاب الادب کې کتاب الادب دیم کتاب الادب بخاري تذکر نه شروع شي بخاري مخالف ته کزایما دا خو تاسو ناوی چې راغلي په دې خونه عقایدو کې د تکي ثبوتونه کراته خلکو واوري او ریکارډ به موري نه بعد بخاري تراشه دعوه وکړي چې ته بخاري نه مانی راځه چې بخاري ته نه مانی کزه نه منم بخاري په دویم کتاب الادب کې دا خبره راځي چې باب الاخذ بالیدین په 12 کلمو کې ادب دې منذوب دې مستحب ده او ته بخاري کې باب ولا پردینا او تا وی دا بدعت دي تا وی دا بدعت دي همدا یو کوي چې فلذین نه من بالجهر دي کنه موږ ته تکرار امداد زکای امداد زکای او به دی ویلي تا به شوري دا ویلي دي چې طلاق مغلظ په واحد کې درجه او امام بخاري په دې کتاب النکاح کې باب لګی چې طلاق ثلاثه په واحد کې مغلظ دی ولې نه مانی بخاري الله نه आवाज ته دی ولې نه مانی بیا بخاري په شان کې نه لري هغه د سلفو پر محدثینو او قراءته تفسیره او تفسیره قراءته علم مفوض الى الله دار سفیان بن عیینه قول دی دا ګوري د حسن بصری قول دی دا د عمار باو قول دی او دا تاسو کوم نسبت کوي دا دروغ ته په امامونه باندې چې هغه ثابت کړو په سمای ثابت دا کېږي سفیان بن عیینه په خبر کړي حدیثو یا غالي حدیثو دا یو کنه دویم جلد ترمذی شریف هغه قراءته تفسیره قراءته تفسیره دې سمانه خپل څه پیش کولای شي اگر هغه ملي حدیث وو چې دا کنه هغه نه پیش کړه دا نه په پیش کې او مقلد نه دي هغه مقلد نه خپل مقلد سلف پیش کوما ولا لا سلف پیش کوم سلف تاسو ته دا وایي چې دا علم د دې مفوض الله د متشابهات او د سلف رایا ده سلف کوم مذهب حنفیانو که شافعیانو الله اکبر دا تصل علی تاسو په رواني بیا کنه تاسو متصوي تاسو ما بار خلاص کړه او سلام لري جواب هم نه کې خبر هم نه اوري شیخ سم نه زسو کوم تاسو هم نه بلګیم دا غوږ کوم در سره شاګردي اختیار کارا شه مدرسې اسماء کتاب درته تعلیم مرزه کنه تا مخ کې ونه چې مرزه په جهل به چې د خبره ته غوږ نه دي خو په شان نه مخ کې وای سلام درته کوم په دوله سلام وکړه بس دې به پرې دمه بس په دوله سلام وکړه پرې بچو په کې څنګه سره نیولې سفر شولې ای ګوره منان ته موږ ټلیفون وکړو هغه بس به زوی ته ورکې به پس نمبر بند کړو هغه عمرې ته لاړو دروي خبره څنګه باور کولای شم دا ته ټلیفون وکړو یو غنټه خبرې مې ورسره وکړې هغه باندې نمبر بند کړی نه پورې بند پرې دا چې دا کې لوي شوري نمبر باندې ضروري کارستمي خبرې کولې چې نمبر راکې چې هغه سره وګورم جواب برابر خبره نمبر څه کې قانون باندې جواب راکول شي هغه ته به وکم ابو یزید القاهر کول شي هغه ته به وکم نو تاسو کېږي پدې نو خبره پریدا تداول نه کول دا خبره خپل دی وره جاهل دراته وی کافر دراته وی مرجی دراته وی بدعتي دراته وی
خبره خبرې تیزې وتې هغې هم درنه معافي غواړم ما دا تیزې خبرې دا کار زما نه وي دا کاپي بې ځایه مه لګوه نو بس ته خو دغه شان ته یو سپک سړی او خوله به دې په دې بدو خبرو ښه ښکارېږي خو ما ته ښه نه ښکارېږي مباحثه کې ګوره دا اوس خر ویل دا خر سړی مناظره کي ته دی تختې خر سړی ته مخکې مونږ په جومات کې ته جګ شوی خالي الله شیخ صاحب ته شیخ صاحب وایم لکه چې خلک درته شیخ صاحب وایي نور خوا شیخ یې که نه شیخ نه یې نو څومره ته خر وایه دې په ځای باندې کې د قرآن کریم ایت ویلی وی څومره اجر به خدای تعالی درکړی ما پرې قرآن کریم ته که پرې چې ویرم ووایه راته وإذا خاطبهم الجاهلون يسرفون خو تا کړی که نه ښه وایه ما پرې تلاوت وکړم که نه تلاوت وکړه ما رسول راوله تقي عثماني صاحب راوله شیر علي شاه صاحب راوله الله اکبر لوی خلک دي مړه موږ د شاګردانو موږ سره دې څه توره وکړه ته اوس هغې ته په دې خوله مبارکه دې لږ دغه آیتونه خوند کوي ته ووایه آیتونه خوند کوي که نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى کله چې آواز وکړو رب موسی علیه السلام ته آواز دیوبندیان هم نه مني بریلیان هم نه مني غلام حضرت هم نه مني خطر الله اکبر ګوره زه ورته رحمان افس استوا کې لګېم هغې جواب نه راکوي روان یو که نه وا صاحبه دا خو صفات ایتونه په ترتیب دا یو خو خلاص ته راکوي که نه چې نجونه تا ورکول که نه چې تا ارامېتوب یاد دی که نه ارامېتوب مې نه دی د علم یاد دي او زما د دلیل جواب څوک کولی نه شي صاحبه شپږ دېرش چیلنجه په نوم درغلي شپږ دېرش دا شیخ امین هغه بکسه کولاو که اوس به هم پکې شپږ دېرش چیلنجه پراته وي زما په نوم درغلي په نوم درغلي په نوم یې خبر ته واقع راکړي یو چیک دی رالېږلی و چې لیکلي جواز التوصل بالذوات الفاضلة جائزة واوره ته کنه مال وکیل ته عبارت وای ما دې وکیل چې راغلی ما دروغ نه یم الحمدلله دا عبارت نه جائزة دا عربي خو دې څه سلام حضرت صاحب موږ ته چیلنجونه راکړي دا چې غلط دی ګوره زه تا ته مې ټیم درکړی دی د ټولو خبرو په ځای او د کنځلو په ځای د قرآن کریم ایتونه او حدیث خوند کوي ما درته وکړی دی ایتونه ووایه راته حدیث راته ووایه بخاري شریف حدیث دی الکبریاء رداري جواب راکړي دا صادر صفت دی که نه جواب در کوم که نه جواب دا دی چې دا حدیث حق دی دا حدیث حق دی صادر لري صادر لري هغه ته معنی کوي معنی صادر لري که څه په زه خو وایم ما خو اصلي خبره ده والله اعلم بمرادي خلاصه شو والله اعلم بمرادي نه سلف رایه ده کنه قرات التفسير قرات سفيان بن عيينة دا حدیث امیر دی دا کول مې پیش کړی دی ترمذی رسانی په حواله مې پیش کړی دی او ته غوسه شې دم چې جوړې کې او تاسو ته ته باري تعالی صادر لري ته صادر لري ولا عزمة للداري ولا عزمة للداري ولا عزمة للداري څنګه لکه صفات دې که څنګه باندې حدیث کويږي حضرت محمد ته خود کوي کنه کوئی کومه دي که کوئی مې که کنه نو جواب نه راکړي ویډیو وایي کومه دي کنه لا انصاف روزي که توی شه کنه نو کنځلې کې کله وایي خالي کله وایي جاهل کله وایي شیخ نه یو کرځي سم نه مړه بس یو عام سړی متانه مې تپوس کړی دی ستا طالب نه دی وکیلو که طالب را تم دا اشارې کوي به دا خبرې باندې که غوږونه نیسي دا تاسو په بیاناتو باندې اریادي شوي دا دی بېرته حنفي شوه پېنځلس کسان سره به غوږونه نیسي توبې وکړه دا باطل دې ته ویل کېږي خبره وره چې ته هېڅ شی نه خلکو دا وختونه ولې قیمتي خرابوم وختونه نور نه خرابوم خو وایي چې جواب را سره نشته سلام هغه سلام علیکم وایي زه سلام علیکم دا کوم چې زما وخت خراب کړي زما د خوب وخت و د خوب نه خو د دین یو مسله کې اجر ډېر دی په خوب څه کوې مړه قیمتي خوب یې که څه نه نه بعد ده چې داسې خوب اوس درشي که نه چې بېګا ته به هم نه درځي خو داسې وکړه چې هغه بل ممبۍ ته روان باندې مې د عمرې سفر خراب کړه هغه بل ټکه به ځي شیخ افضل صاحب موبایل بند کړی دی هغه اوس موبایل نه کولاوي او تاسو مې ورته وایاستئ دا خوب د ایستوم د نه معافي غواړم خیر دی هغه ټایم مې درته ضایع که خفه نه شئ او دا تاسو چې کنځلې وکړې زه دا دې م ښه وکړه دا بس تاسو سره خوند پرې خیر دی خو لکه یو څو دلایل خو د اخره کې ووایي چې دا خلک بیا خوشحاله شي چې یاره د استیغ هم څه دلایل خو وي که نه صحیح ده انشاءالله خلکو ته زما دا خبره وروه دلایل وایه آمنتم من فی السماء آمنتم من فی السماء د سما سره څه وکړو
مطلب دا وخت شو امنتم ما تاسو عمل کې استعمال د هغه ځای نه چې سما چې د اسمانونو د پاسه دی اسمانونو الته په سما اسمان راځي ته سما اسمانونه وای دا سما مفرد دی که جمع ده؟ ته هم ګوره چې جواب درکړم ډېر حق دي ته څه ګډې وړې ته خو سما معنا په اسمانونو کې سماوات دی سما دی ته اسمانونو د پاسه دی خبر سماون جنس نه لیته لا لا ځان ته مجبوره جنس اطلاق په مصادرو باندې کېږي په هغې تفصیل ته نه پوهېږي ما جنس سما مفرد دی وصاحب دا مفرد دی سم الله که مصدر ته دا سم سما کو اسم دی د پاره د دغې خاص اسمان او بیا دویم او دریم او بیا سماوات جمع ده مفرد ته چا جنس ویلی دی ولاله مصدر ته جنس ویل کېږي چې اطلاق په کلیلو کثیر باندې سیاني کم علم کې چې نه پوهېږي ته خو له وکړه او ویډیو ډېر نه بېوځي پرېږده خبرې تاسو وي ګوره هغه ذات په امن کې چې هغه د اسمانونو د پاسه دی اسمانونه خو جمع ده او دا په سما مفرد دی د اسمان د پاسه څه شی وایه د دې ما دیو معنا خو څه معنا دار چې سما کل ما هلاک فهو سمان هغه چې په بره طرف کې دی لغوي معنا مراد ده مصطلح نه ده مراد لغوي مراد ده دا لغوي معنا مراد ده استاد یې ګن کې د دې مدرسې په چت باندې هم دی که څنګه سما ده په لغوي معنا که تا چې هر چې ستا د پاسه هغه سما ده نو هغلته به باري تعالی دی د ستا د مدرسې په درېیم چت باندې شته که نه وکړه که نه څه چې وایي الله رب العزت د جهاد نه پاک دی نو څوک الله نه منې الله اکبر دا جهاد مخلوق دی که خالق دی خبر اور هر موجود خارجي په جهاد کې نه دا جهاد مخلوق دی که خالق دی تا ته یانو دا جهاد مخلوق دی که خالق دی جهاد لري خبر اور دا دهر او دا مخلوق دی که خالق دی دا ته یانو هر موجود خارجي وجود لري کني لري او لري کنه د څه موجود خارجي ما ته وښه چې هغه لري جهاد لري بالکل وجود لري وجود لري کنه او جهاد هم لري کنه او چې ته جهاد نشه بس الله معدوم کړي ته نه خو هغه موجود چې ممکن وي کنه ان لله ممکن باندې ته خو د واقع سیاق په ممکن باندې کې واجب او ممکن فرق پیژنې کنه پیژنې او راته دا چا لګولې ده دا به تم ولګي واجب او ممکن یو شان صفاتو کې تا ته وایم ده ته به ولګي منی کنه منی واجب او کوم کې کنه ته چې په اول سمای مایرات کې کنه چې سمای دا ستاسو اعتراض جواب شوی ګور دا د په ذات کې سوچ دی ممنوع دی او تاسو ته کوم دا ټول اسمان او زمکه چې نو بری تعالی دا اسمان او زمکه چې نو بری تعالی چرته الله په عالم د پاسه بهر کې نو چرته هغه خامخا چرته چرته د اسمانونو د پاسه اسمانونو اسمان چې نو زمکه نو او بنو عرش نو چرته ته چې په دې چت کې سوال شي کنه دا چت په نه خواشه ته چرته دی لا لا ځان نه جوړې ولا لا زتا ته د سیم ته وای چې باری تعالی ما نه پښتنه وکړي چې باری تعالی موجود غني او جهاد نه مانی او زه وته نه مانی ما تاسو وای چې د اسمانونو او زمکه او دنیا نو باری تعالی وو کنه چې و چرته چې هغه کوم عقیده دی هغه وخت کې ساتي زغه عقیده او ساتم نو سفر شو خبر اورا چې د چت باندې جوړ کړی شي کنه او دا زمکه د حق کې چرته معقولاتونه خبرې مکه وکړي لاله هغه شیخ افضل سے دوټه کې پويږي ته به سره په باندې نه پويږي دا کیسه پریدا اسمان کې جنس ویرا لاله مفرد دی تاسو اسمه جنس جوړ کنه او چې دا جواب سماوات راځي یو دا جنس یې نه راځي چار کله د جنس کې اطلاق په کلیو کثیر تیار سماوات کې څه ودناره تاسو معقولات نه دی ول فکر ته محض دغه جاهل او بیا مې دا کوو کتاب په دلایل شروع کوم او الله فی السماوات و فی الارض زمکه کې معنی کسکه امنتم من في الارض سمعنا ده وهو الله في السماوات وفي الارض امنتم من في الارض سمعنا من في الارض من في الارض سمعنا امنتم من في الارض كم ذكر اغله إنا امنتم من في الارض كم ذكر امنتم من في الارض كم ذكر دروغ انا خطك كده ما امنتم من في الارض كم ذكر اغله ده ارحموا من في الارض يا دومته اني ذاهب الى ربي سيهدين ويوس شام کې بری تعالی ودا ارحموا من في الارض سمعنا حدیث معنا وکړه دا موسی علیہ السلام چې د ونه आवाज وکړه اني انا الله تعویل کې په ظاهر پرې دی برابر بالکل په ظاهر پرې دی طرفنا الله رب العالمین کړو دا ونه وا
اولي طرف نه आवाज کړی بالکل دې څه आवाज شو ور تعالی چرته طرف نه الله आवाज کړی چې مانس ما امام دې من ما نسمين من ده كده هناك ساكن ناس وين طرف نه आवाज کړی تب کې څه حال تو اني انا الله صار سره کې اني انا الله الله आवाज کړی کنه الله आवाज کړی ونی طرف نه ګوره ته بدیم نه پويږي لا تصبوا انما انا لا تصبوا انما انا دهر دلته څه کې تعویل کې څه کې خبر اورا ګوره متخته کنه لا تصبوا یو میټینګ ته وکړو چې ګډي وډي کنه ولا لا ته ګډي وډي کنه ګډي وډي ما ټول ایتونه مخې ته خو ګوره تر نه واو الرحمن استوا کې ګوره استوا کې تعالی په عرش دی بل نه ما امنتم من في السماء مې ته پیش کړ چې په اسمان کې منی کنه جواب ده سره نشته مې ته الله په سماوات او په لار پیش کړ مګه کې منی کنه جواب ده سره نشته مې ته څنګه ځای ولې لار کې سيادين الى ربي سيادين الى ربي سيادين الى ربي سيادين شام کې منی کنه جواب نشته اني الله ده ولنا واغره تعمیل کې کله مقوزل الله یې پرې کنه الله یې پرې الكبرياء ردائي الكبرياء ردائي لا قدر مني ندمر خواهد مصير ثلاثة ذر لري ميمن التويتي على علمة إزاري لنگ مني وي لنگم لري دار گاڑی وڑی وی دار حق میں درتے ہوئے حکم منما دار ست لگی گئی وڑی پوار تعالی والے میں مرض تو پوکر نو کا مرض تو میری بیماری مرتا ثابت ہے میں نسیان دتا ہوئی نسیان نے ثابت وما كان ربك نسيا غير العالم میں یاد ہوتے ما كان ربك نسيا نسيان باری تعالی نے اشارہ لگی تشریف تعالی आवाज خراب आवाज دیوبندی مانی بریلی نه مانی تیر شیخ الرحمن نه مانی واچه ترانی وای بریلی نه وای ترانی وای چې دې را ترانی او چې دې وای ترانی دلیل خاصم د سنې ته ترانی आवाज دې هغه ته پاتره دا आवाज اے دا आवाज د سنت په आवाज کې خوند استاو دې بشوري دا आवाज څنګه وایي دا आवाज کړه आवाज مې پړې دلی ها او کنه راخله کې اوري خان دې ترانی وای دا आवाज یې څنګه ونه دی وای ها او کنه دلیل خو نه ترانه وای کنه دلیل خو نشته او کنه اے حضرت محمد دلیل خو نشته ترانه خو وای اوس کنه ترانه نه وای ها ترانی وای نو مان ته پويږي څه ترانه به ته ویا مخ ته څه به وای خر خو جواب نه کړ دلیل وای خبره نه خبره ولا خلک ته تخاري وي خو دې په ځای پوي کنه ما پوي که ګوره خر پويږي څه خبره دلایل وای ما دا څه کنزل کې بدر ده ګوره کته خر نه نو الته من ورځ ځای کړه کنزل مکه کنه دلایل وای ما لري کا او چې کې خر ده اے دلایل وای ما کنزل مکه ما ته څه کنزل کړي ما خو تاسو په وخت کې درابو نداو ما دلایل کرلا سوات له صوت راځي یعنی اواز یې هو خلاص خو لکه هغه سمې تشبیه ورنکړم چې خپنه شي ما څنګه سره ما ته پته را منګه قیمتي اوقات یو ته خرڅ لري او څه چلی دي کینه کنه شیخ خیر یو صود العلم وسوال لكم خیر ده لأن دارت وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام السلام عليكم په تندیل اسکیدا ډبل سلوډ راځو په پیغام نه سلام پتا چې ولې نه راوړل ډبل سلوډ واو ډبل سلوډ السلام علیکم ما په پیغام دی دایته د خپل سره راځي دا د سلوډ راځو په پیغام نه ده اوګه سلوډ دې د څه نه چو سلوډ وکړه نو سلام علیکم جده څه علای ما یو څوک سلام مرتنا چې معافیم نه غواړي کنګل مونږه بابا صلی الله علیه وسلم سره دی خدای یا الله مام کوئی کې خدای دغه سلام کوئی کې دغه څه پنا پوهه کې خدای خیر یا الله سوال کوم دغه نه پوهه دی علم ولې ورکو چې د عثمانه کوئی کوي لږ علم واخلې خدای علم څه یا الله غني استبل ته ولګي استبل پوهه کې یا استبل ته ولګي یا خپل په بری ښکاری شي زبتا ته ما خاري دا خبره ته زنه وایم کنزل مکه دلیل ما څنګه کنزل نه خایي خبر دا ولې وکړي مکه ولې دا خبره شیخ صاحب دلیل وایي لري دا خبره صحیح خبره ده دلیل دغه مته یو چې د رب نگاه نه مانی الله اکبر د شی وایم او به شی دلیل وایي دلیل کوي دلیل وایي کنه